د 11 اکتوبر اولنۍ ورځ د جرګې نن په خیر خیریت سره سرته ورسېدله. نن ځلته کې په خپله باندې د جرګې ځای ته تللی وم. ما د هغه ټوټل معلومات، کومې ستونزې دي، کوم ښه کارونه هلته کې روان دي او کوم مسایل دي هلته کې، په هغه ټولو در سره خبره کوم. خو دغې مسایل شیر کېدو نه مخکې زه صرف دا یو دعا د الله پاک نه کوم چې یا الله دا جرګه زموږ د خلکو دپاره د خیر او د امن ذریعه وګرځوي، آمین. خبر چونکې دا ده چې هلته کې موږ کله لاړو په سهار ټایم کې، نو ډېر زیات په ګڼ شمېر سره او ډېر زیات پښتانه د هرې ضلعې نه پښتانه راغلي او په دغه جرګه کې شرکت کاوه. دویم خبر دا ده چې ټول نه اهمه مسله او ستونزه د ټول نه دا ده چې کم سکرین خبره کېدل او سکرین به لګېږي او بیا به هغه خبره کېږي. نن ورځ مکمل طور باندې همداسې تېره شوله. د هغې وجه دا وه چې لږه ډېر زیاته بدنظمي تاسو ته پته وه چې هغه ناخوشګواره واقعه پکې مخې ته راله. د هغې په وجه باندې دغه چې کومه جرګه وه دا لږه ډېره زیاته ډسټرب شوه، لږه نه چې بلکې ډېره زیاته ډسټرب شوه د هغې د وجې. نو هغه نننۍ ورځ چې کومه وه هغه د کیمپونو په سیټل کېدو کې او هغې په ټیک کولو کې نن ورځ دغه شانته کې لاړه. مطلب نن ورځ چې کوم دی هغه سکرین لګېدل ورځ وه، خو د هغه ناخوشګواره واقعې د وجې دغه شانته کې مسله وشوله چې هغه نن ورځ د هغې نه چې کوم دی لاړه. دویمه خبره دا ده چې د سګنلو ډېره زیاته غټه ایشو هلته کې موجود ده. اپډیټ داسې لایو څوک نشي ورکولی. ډېر ملګري موږ ته وایي چې یاره تاسو لایو راشئ. نو نن زه هم د دې د وجې د هغه ځای نه هلته کې رالم. ما ویل چې کوم اپډیټ جمع کړي وو هغه ما تاسو سره په سکرین باندې شریک کړه، تاسو ته مې په پیج باندې اپلوډ هم کړه. نو هغه تاسو هلته کې کتلی شئ چې څه اپډیټ یې دغه ځي او څه صورتحال هلته کې روان دی. نو لږه ډېره زیاته بدنظمي پکې چې کوم دی زموږ د خلکو سایډ نه هم لږه ډېره زیاته کېږي. دغه شانته کې ټول خلک ګرځي را ګرځي، وس روان وي، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته. نو کوشش دې دا وکړی شي او د مشر خبره هم دغه ده، هغه دا خبره هم تاسو ته کوي چې یاره که چېرته کې موږ په دې شیزونو پسې ونښلو چې کله یو سر ته او کله بل سر ته میلې په شانته کې تګ جوړ شي، نو نه کېږي. مشکله ده که چېرته کې بیا دغه شانته کې دا په کوم مقصد چې دا خلک لګیا دي پښتانه، نو دا سر ته چېرته ورسېږي. نو ښه خبره دا ده دې بدنظمۍ نه لږ شانته کې ځان وساتئ. بل د حکومت د سایډ نه هم د ټینټونو چې کوم امداد دی هغه هم را رسېدلی و. ټینټونه زما د مخې چې کوم دی هلته کې راوړی شو او کېښودلی شو په دغه جرګه کې او دغه چې کوم دی بیا خلک استعمالولی شي. بل پکې داسې هغه ما هم وکتل چې په مفته کې او په فری کې چې کوم دی خلک لګیا وو او هغه دغه چې کوم دی خلکو ته ورکول خوراک وغیره، خو ډېر زیات رش و. نو خامخا خلک دغه سایډ ته ډېر زیات کوشش کوي او د دغه د وجې بیا دغه بدنظمي لږ ډېر زیاته پیدا کېږي. بله خبر دا ده چې سبا به چې کوم دی سکرین لګېږي، د لوډ سپیکر چې کوم انتظام و هغه نن زما د مخې وشو په هغه ځای کې، او د هغې نه بعد چې کوم دی سبا د سکرین چې کوم انتظام دی هغه به لګېږي. نو د سکرین او د هغه چې کوم هغه سلایډ شو ده هغه به سبا کېږي. سبا به انشاءالله د هغې ترتیب برابرېږي. دا نن ورځ چې کومه ده دا هسې په تلو راتلو کې او د دې کیمپونو په سټل کېدو کې دغه ځکه ولګېده چې کوم هغه ناخوشګواره واقعه تاسو ته ما وویل چې هغه پکې راغلی وم، د هغې د وجې دغه جرګه چې کوم دی ډېره زیاته ډسټرب شوله او د هغې د وجې د نننۍ ورځ چې کوم دی هغه د کیمپونو په سټل کېدو کې ولګېدله. نو الله دې وکړي ما څنګه چې په سټارټ کې دعا وکړله چې الله څنګه د نن ورځ د جرګې په خیر خیریت سره ووتله، دغه شانته کې دی الله پاک دا نورې ورځې هم د دې جرګې په خیر خیریت سره وویستې کړي او د دې جرګې په برکت باندې په دې ملک کې، په دې وطن کې، په دې پښتونخوا کې امن راولي او الله پاک دې دا جرګه د امن یو ذریعه وګرځوي.